وای تاسو چې تاسو به درس کولو د کتاب ولا یامرکم او حکم نکوي تاسو ته دغه نبی مبارک ان تتخذوا الملائکه چونسو فرښتې او نبیین او پیغمبران اربابن په خدای سره ایامرکم آیا حکم کوي دغه نبی مبارک تاسو ته بالکفر په کفر باندې بعد از رستو داغینا انتم مسلمون چې تاسو مسلمانان شو. الله تبارک وتعالى په عالم ارواح کې تمام روحونه راجمع کړل. ایما او تاریخم پکې ټول روحونه راجمع کړل. د آدم علیه السلام چې څومره اولاد دی دا ټول روحونه راجمع کړل. که په نور پازو کې زوایم په نور الفاظو کې چې دا روحونه چې دا ټول سره امزو دا سې روحونه چې آینده زمانه کې را روان دي دا ټول الله تبارک وتعالى ته موجود کړ. ټول ته وی چې خو په دغه ځای کې الله تبارک وتعالى د پیغمبرانو روحونه راجمع کړي او په بل موقع باندې الله تبارک وتعالى ټول روحونه راجمع کړي. الستو بربکم آیا تاسو رب نه يم؟ قالوا بلا ټول ورته چې ویل نه دلته ټول روحونه راجمع په دغه موقع باندې صرف د پیغمبرانو روحونه دي. دنیا نو جوړه اسمانونه زمکه نشته نه عرش ته نه فرش ته نه لوح ته نه قلم شته نه کرسی شته یو شی نشته دا روحونه را جمع کړل. مفسرین دغه آیات کې لیکلي دا مخکې چل روان دي وته چې او د انبیای کرام روحونو تاسو له یو عظیم الشان پیغمبر در روان دي ټول وي چې صلی الله علیه وسلم ټول به ایمانم پیراوړو او ټول به ګوره د ملګرتیا کو تصدیق به کو ټول ورته وی چې یا الله بالکل دا عظیم الشان نبی چې مونږ لراشي مونږ به ایمانم پیراوړو او مونږ به د ملګرتیام کو او مونږ به د تصدیق او د عقیده پرچارم کو. دا نبی مبارک څوک جناب محمد رسول الله چې کله تاسو په دور کې دا ډیر غي مانو بهم ایمان به پراوړو ګوره دا د انبیاء مطلب چې د نبیو هر یو نبی مبارک بیا چې کله دنیا له راغله خلق ته وی چې ګوره نبی علیہ السلام په نامه محمد صلی الله علیه وسلم باندې یو عظیم پیغمبر را روان دی. خبردار چې کلم تاسو دا غو زمانه بیا مت ایمان پیراو تر دغه پیری چې عیسی علیہ السلام ته خبر را ورسېده پیغمبرانو ټول نږدې بیا عیسی علیہ السلام د زمانه په اعتبار سره ځکه چې هغه خبره هغه 571 عیسوی باندې نبی علیہ السلام پیدا شوی نو 571 سال د عیسی علیہ السلام شیو چې پاس اسمان ته وخته نو څه کم شپږ سوا کال هغه دغه مخکې نور انبیاء بیا ډیره فاصله و دته ویلې دي د چکله قوم ته خطاب کوم مخکې بیا سپاره کې دا روان دي دا بیان عیسی علیہ السلام قوم ته تقریر کی او یې چې یاتی من بعد اسمه احمد کومه سپاره وتی اجتماع کومه یاتی من بعد اسمه احمد ایمان پس یو نبی را روان دی چې دا غو ګوره احمد نامه وي او ټولم ګرومن غلام احمد په کوي چې زایم کنه خدای دې به خو باسي امين په وایي امين مې نه غلام احمد کایدانی هغه چې دا احمد زایم کنه غلام احمد نامه نو هغه یو سړی ورسره مناظره شو څوک وسړی یو عالم غلام الله نامه یو ویرغه مناظره لورته چې غلام احمد څنګه چل دی نبوت دا وکړه څنګه کنه چې نبوت کوم ځای ثابت دی چې د قران پاک د دغه آیات نه چې عیسی علیہ السلام فرمایي چې یاتی من بعد اسمه احمد چې نه خو احمد ویلی ته غلام احمد ای څه ویلی دي احمد خبره پېګو کنه سرونه مغدي ګرمه خو نه پزاب کړی چې نو خو احمد ویلی ته غلام احمد کنه نه غلام ته درې کا څه شو کا دا غلام ته کته درې کنو احمد شون کنه نو ما نامه څو اجه غلام الله دا سړی سره بیا داسې کار کوي اجه مانم دا غلام درې کا اجه خدای دې بيخو باسه کلم نبی لګلې نو دا سړی سره بیا پورا په بل ژبه وی په چته چې غلام احمد يم غلام ته درې کنو زم غلام الله يم مولانا غلام الله دا غلام بیا معنا مين درې کا نو دا قیدیانان د ټول امت په نسبت کافرانو چا کې شک نشته د نبی علیہ السلام نه بعد بل نبی نشته ختم نبوت ته بس نبوت ختم عیسی علیہ السلام براتی هغه به دا نه چې نبی درجه به نبوت وي
اب یی چې زه محمدیم صلی الله علیه وسلم هغه بدانه چې صحیحم د عیسی ز نبیم او ز خپل انجیل خلکو ته غننه قران به خلکو ته کوي او خی قران پاک احکامات په خلکو باندې جاری کوي. ها مخکې ګور الله عزت وای زوار کلا نو په ایمان چې میلاد تر ثابت شو که ثابت نشو چې تمام انبیا او روحونه الله تعالی متوجه کړي دي ځان سره او الله پاک ورته تقریر کی او د نبی علیہ السلام ذکر روان دی محفلم جوړ دی الله پاک تقریرن کی روحونه د پیغمبرانو موجود دي او په دغه ټیم کې مطلب چې د نبی علیہ السلام ذکر روان دی او موږ ته د میلاد شکل یې نو میلاد کول د الله تعالی سنت او طریقه شو. ٹھیک شو. ها وایذ هر کلا اخذ الله چې واخست الله تعالی میثاق النبی نکله کواده د پیغمبرانو نه لما اتیتکم کله چې درکم زتا ستا من کتاب و حکمت او حکمت سنت ثم جاءکم بیا راشی تاسو ته رسول عظیم الشان رسول چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مصدق لما معکم تصدیق کون کوي دغه نبی مبارک دغه کتاب چې تاسو سره دی لتؤمنون نبی خامخ تاسو به ایمان اورو په دغه نبی باندې ولا تنصرون او خامخ تاسو به امداد کوي دغه نبی. قال او فرمایل الله تعالی اقررتم ای تاسو اقرار کو په دا خبره واخذتم او تاسو نه مواخذت علی ذالکم په دې خبره باندې اسریک لک وعده زما. قالوا دوی اقررنا مونږه اقرار کړی نه. قال او فرمایل الله تعالی فاشهدوا نو بیا گواشو وانا معکم من الشاهدین او زم د تاسو سره د گواہی کون کو نه. فمن تولى بسغه څوک چې مخواړوي بعد ذالک رستو د دینه فاولائک هم الفاسقون دغه کسان هم دوی فاسقان دي یعنی هم دوی کافران دي. اف غیر دین الله یبغون آیا دوی لټوي بغیر د دین د الله تعالی نه یو بل دین ولهو دغه الله تعالی د پر اسلم غاړی خېدو منهغه چا فی السماوات و ارض چپاس مانو او پزمو کې دي طوان په خو باندې وکړه او پنا خوخه و الیه یرجعون او دغه الله تعالی ته واپس کول شي ټول مخلوقات. قول ورته فرمای اے نبی صلی الله علیه وسلم چې دین اسلام دای آمنا بالله چې مونږ ایمان اورې په الله تعالی باندې و ما باغ کتابونو باندې انزل علینا چې نازل شوی دی په مونږ باندې و ما او باغ کتابونو باندې انزل چې نازل شوی دی علی ابراهیم او اسماعیل هغه کتابونو صحیفو باندې چې نازل شوی دی په ابراهیم علیه السلام او په اسماعیل علیه السلام و اسحاق او اسحاق علیه السلام و یعقوب او یعقوب علیه السلام والاسباط او اولاد دوی باندې و ما او هغه کتابونو باندې ایمان دی اوتی موسی ورکړی شوی موسی علیه السلام او عیسی او عیسی علیه السلام ته والنبیون او پیغمبرانو ته من ربین د خپل رب طرفنا لا نفرق من اذ فرق نکو بین احد فمن یو کس کې منهم د دوینا چې نیم منو او نیم نه منو نه ټول منو ونحن او مونږه له دغه الله تعالی ته مسلمون غاړه اخودون کیو. ومن يبتغي غیر الاسلام او هغه څوک چې ولټوي د اسلام علاوه دینه بل دینه فلن يقبل منه هرگز به قبول نشي دنه دغه دین اسلام بس قبلي. يهوديت دین خدینو خو په خوا هغه ټیم کې چې اسلام نو راغله. عیسیت دین صحیح خو چې اسلام نو راغله. چې اسلام راغی نو تمام انبیاء کرام د دینونو نه منسوخ کړل. نبوت نه منسوخ کړي دینونه یې د دوی منسوخ کړل. عیسی علیه السلام مسلم نبی دی موسی علیه السلام مسلم نبی دی صرف هغه دینونه یې منسوخ شول. بس دا باندې الله تبارک وتعالى خپوي چې نیم منسوخ کړي او نیم ناسخ کړي. تاسو ته ویلو چې لکه موږ بیماران ډاکټر صاحب لورشي یوې میاشتې دوايي او دارو دیر کی او ورته وایي چې بیا راشه چې چیک اپ وکړم چې بیا ورشي بیا ته نور دوايي ولیکي. نو مطلب چې هغه اتا د بدن مطابق تعالی بیماری درکې دا بیماری لپاره دوايي درکې. نو دارنګي الله تبارک وتعالى هم موږ د ژوندۍ مطابق موږ لپاره احکامات را لګي. یو ټیم کې چې شراب خو ټولو څخه بیا چې مانځه محکمه څخه همداسې ماته خو مړه بس پرې اخره کې چې بس دا ګناه په کار کړو او که एकदम یې چې ماته خو کې دې ډېر خلک د ایمان نه پاتې شي وي ځکه چې خلک نسوار نشي پرې خو شراب به څپري. ها وهو او دغه سړی په الاخرته په اخرت کې من الخاسرین د تاوانونو نوي. کیف یهد الله څنګه به هدایت کوي الله تعالی قوم انداسه قوم ته کفرو چې کفر کړي بعد ایمان امرستو د خپل ایمانونه وشهدوا او دوی گواہی کړي دا ان الرسول چې بشک رسول حق دی وجاءهم البينات راغلي دوی تواضح دلایل والله او الله تعالی يهدي القوم الظالمين هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته.
اولئک دغه کسان جزاؤهم بدل د دوی دا ان علیهم لعنت الله بشک په دی باندې لعنت الله تعالی دی والملائکه او د فرشتو دی والناس اجمعین او د ټولو خلق دی خالدین فیها همیشه به په دی لعنتونو کې لا یخفف عنهم العذاب نبش اسب کولای د دوی نه عذاب ولا هم ينظرون او نه به دوی ته مو د رحمت نظر کولای شي یا ولا هم ينظرون او نه به دوی ته مهلت ور کولای شي الا الذين مگر هغه کسان تابو چې توبه وکړه من بعد ذلک رستو دینا واصله خپل ځان نه کړی دی او چې پټ کړیو هغه بیان کړی دی فإن الله بشک الله تعالی غفور رحیم ډېر بخون کوي ډېر رحم کوونکی ان الذين كفروا بشک هغه کسان چې کفر کړی بعد ایمان مرستو د خپل ایمانونه مرتدان شول ثم ازدادوا بیا زیات والے کړي کفرن په کفر کې لن تقبل توبتهم هرگز به قبول نشي توبه د دوی واولئک او دغه کسان هم الضالون هم دوی گمراهان دي پولیس د قیامت په الله تعالی یو سړی راوغاړي بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحه نمبر 968 باندې دا حدیث راغلی یو سړی به الله پاک راوغاړي ورته به دا سړی به کافری چې و کافرا کدا زمکه غونډه د سرو زرو شي مکمل ډکه شي تر اسمانه پیری او په دا باندې ته د عذاب نه خلاصيږي نو اسره به مونږ لراکي اجه دای په فرشتو ته وایي چې او بالکل ډیر به کم اجه ښا چې په آخرت کې ته دمر لوی تاوان ته ځان جوړي نو په دنیا کې به ایمان او کلمه لري وای کنه په دنیا کې هم ډیر آسان شعر ته وخاله خو نه منلو او په آخرت کې د ازمکه چې د سرو زرو ډکه شي تر اسمانه پیری دغه ور کولو تن تیار او د په دوچند باندې ادا کولو ته تیار نو په دنیا کې هم تاوان ډیر آسان شي نه یخي څل دا نه منلو نه کړ نو الله پاکي ان الذين بشکا غسان کفرو چې کفر کړي و ماتو عمر شي دوی وهم کفار او هاده چې دوی کافرانو وي فلن يقبل انه هرگز به قبول نشي ان احدهم يود دوینا ملء الارض دکز مکا ذهب اسرزر ولو افتدى به اگر کده فدیوی کی به په دې سرزر سره اولئک دغه کسان لهم شته دوی لپاره عذاب الیم دردناک عذاب وما لهم من ناصرین او نبوی د دوی لپاره څوک امداد کوونکی بسم الله الرحمن الرحیم مومنانو مخه پکېګو کافر کا صدقه ورکړي نه قبليږي مومن چې صدقه ورکړي ډېرې قبليږي بالکل لن تنالوا البر هرگز به ون رسیږي نه کې ته حتی تر دې پوری تنفقو چې تاسو خرچاو کوي مما دهغه مالونه تحبون چې تاسو خوښو کامل نه کې ته به تر رسیږو چې کله تاسو خرچاو کو د هغه مال چې کوم خوښ ها لته زړې شوي په وایي چې مړه بس درې کا مړه دا خیرات پورا نیکی ته ملاو شو نیکی ملاو شو خو پورا نیکی ته ملاو نشو چې کوم شی د ډیر خوښ وي هغه مطلب چې صدقه کا ځنې علما فرمایي چې دغه نه مراد دا دی چې حسد باندې کی خو بنا بر هر تقدیر اکثر علما هم دا خبره کړې دو چې پورا نیکی داو چې کوم شی د ډیر خوښ وي هغه خیرات کوم عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه یو اوچت شخصیت تیر شوی دی چې د په دور کې مطلب ډیر لوی انصاف ترغه پیری چې لیوان او اوزی او ګډه به سره ترې دي خو لیو چې تا اوزی او ګډه ته نه دی ویلي دمره انصاف د خور کړو بازار کې بروانو دا شکر او دا به خلکو باندې تقسیمه خیرات کړ چا ورته وی چې عمر ابن عبدالعزیز بادشاہ او ته له شکرې مکرې تقسیمه اچھا الله تعالی په قرآن کې یی چې کوم شی ډیر خوخ یغه خیرات کو او ما دا شکر او دا ډیر خوخه ځکه خیرات کا نورونو چې کوم شی تاسو ډیر خوخ وي هغه خیرات کو ځنه دا خیرات نامه چا ملا سے واخلې چې نه بیا ځان د پاره وي ځان د پاره نه یو لکه دا قرآن پاک حکم دی قرآن پاک دغه حکم دی چې تاسو مطلب چې خیرات وکړو دا عمل پر اساس ځنه شي نه یو دعوت کې ناستو نو حلوام پرتا و نه یو کاسو سه ملګری غوندي چې دا حلوا خو خورو کنه او تاسو ملانو خو ډیره فقاو ما ورته مچای کنه تا خو غرزاله وو په موټو موټو خو ما چې تم خو ظالما نو غرض دا چې اسی دا ځنی خبرو کې مليان صاحبان بدنام دي کنه خیرات بالکل یو اوچا شی دی الله پاک موږ تاسو ټول له دې کولو توفیق راکړي دام خیرات ته خپل بچو باندې خپل راکو کې بس
دام خیریات ته خپل کور له خوراک راوړي دام خیریات ته کله کله وګي په خپل ځان باندې خیریات وکړي دام ګره خیریات کړه حدیث کې راغلي بهترین خیریات دا چې ته یو وګي کېډه مړه کی پوه شئ ناغه یو طالبو یو مالدار سړی ورته ویل چې طالبہ بچیا کله چې وګړي کېږي نو مال راځه زب پیسې درکوم یا ماړه درکوم طالب ورته وی چې اجي صاحب چې کله ممینه نو زب وګایم پوه شئ چې کله ممینه نو زب وګایم مال خوراک راکوا نو خبر او چې اوس وخت کې پر طالب علمانو باندې خصوصا د دینی طالب علمان یتیمان هغه ځانه چې خاوندانی وفات شي په کور کلی کې دا سترګې غړېدل پکار دي بلکې خد شي پوخ کې هغه لگا نبی رسول الله فرمای کله چې غوخه پخاو نو خورواب کې ډیره وکړو او خیال ساتو د خپل ګوانډیانو ما ته خوراک وکړو واغه پیټه کې له ګوانډیانو تور واچو یو صحابي دی ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ ډیر اوچت صحابه ټول ډیر اوچت دي الله پاک موږ تاسو ته قربان کړي نبی علیہ السلام مبارک لاغه ورته فرمایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما الله تعالی په قران کې چې کوم شی ډیر خوخي هغه خیرات کوم امام په مدینه منوره کې د مسجد نبوي شریف سره نږدې دا باغ دی بیرحا نامه و بیرحا دا ما ډیر زیات خوښ دی نن زدا اعلان کوم چې دا آیات نازل شو چې دا غون باغ ما د الله د رضا لپاره وقف کړو او خیرات وکړو سبحان الله او نبی رسول الله فرمایي چې تعالی مدل کو تا چې چاله خوخه یغلې علماء لیکي چې پاغي کې اوس سو د کجورو ونه وي پاغه باغ کې دننه اوس سو کجوري د کجورو ونه وي اوس سو د کجورو ونه تاسو حساب څومره ایریان سي او څومره غټ آمدنی وي ایو روایت کې دام راځي چې بیبي لګاو نه کجوري را شو کړي بچی مور سره شکل دلته په مسجد نبوي شریف کې دا سودا وکړه د آخرت والا چې دا باغ ما بس خیرات ویرغه خپل بیبي ته باغ نه بهر چیغي وای اے زما خزي او بیبي راوځه د باغ نه اچھا چلا چې دا باغ ما خرج کړو خزر ته چې څنګه دا خرج کړو اچھا نبی علیہ السلام مبارک ته مور خیرات کړو اچھا هو دا ډېر غټه وکړه زنانام ګره دا غد پردم روچته زنانه وي اوس په دې چې ما چې خیرات مالک ایله مالک ګره دور زنانه او ته وګوره وما هغه څه تنفقو چې تاسو خرج کوئ من شيء د سشینا فإن الله بشکل تعالی به باغی من علیم خبو هدی کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل يهوديان نبی علیہ السلام ته چې ابراهيم علیہ السلام په ملت یمزه اچھا خانو ابراهيم علیہ السلام خو زوغه خانو خړو ته خوري زوغه شودې به نه څخلو ته څخي نو دا څنګه ته ابراهيم علیہ السلام په دیني نبی علیہ السلام ورته فرمایي چې ابراهيم علیہ السلام ځان باندې اوغه خانو حرام کړي او نه د او شوده په ځان حرام کړي اينو چا کړیو دا آی راغی چې دا یعقوب علیہ السلام باندې یو قسم له بیماری و وی چې یا الله کزه ټیک شم نو د اوخه شوده او د اوغه خمه ډیره فخاو دا به زنه خورم پاغټین کې داسې منخ په غونډه شکل کې دا وی دا یعقوب علیہ السلام دا کار کړي او ابراهیم علیہ السلام د یعقوب علیہ السلام نکو نو نکي دا کار نه کړي نو وسیدا کار کړي کله طعام ټول خوراک نه کانو حلن حلال لبنی اسرائیل بنی اسرائیل د پاره اولاد د یعقوب علیہ السلام د پاره الا مگر ما هغه حرمه چې حرام کړي اسرائیل یعقوب علیہ السلام علی نفسی خپل ځان باندې من قبل مکه د دینه ان تنزل التوراۃ چې نازل کړي شي تورات قول ورته فرمای اے نبی صلی الله علیه وسلم فاتو بالتوراۃ راوړو تورات فتلوها تلاوت کوي د تورات ان کنتم صادقین کچرته تاسو رښتونی فمن افترا بزغتو چوتری علی الله په الله تعالی باندې کذب دروغ بعد ذالک رسل د دینه فاولائک هم الظالمون نو دغه کسان هم دوی ظالمان دي قول ورته فرمای اے نبی صلی الله علیه وسلم صدق الله رختیا ویلی الله تعالی فتبعوا ملت ابراهیم
تابعداري وکړي د ابراهيم عليه السلام حنيفا چې مایل او د ټولو باطل دینونو حق طرف ته وما كان او نو د من المشرکین د مشرکانو نبی عليه السلام چې کله بیت الله شریف ته مخ کړو الله موږ تاسو ټول بار بار ویل يهوديان وایي چې کعبه نه بیت المقدس بهتر ده صلا اجه بیت المقدس ډوم باندې هغه قبله او چې پس مکه جوړاو نبی عليه السلام ته فرمایي چې ګورا کعبه اول هغه تعمیر دی چې پس مکه باندې جوړ دی الله آیاتونه نازل کړ ځکه چې فرشتو کله کعبه جوړ کړه بیا آدم علی السلام جوړ کړه نو 30 کاله بعد بیا مطلب چې بیت المقدس جوړ شوی د کعبه پسې 30 کاله بعد مفسرین دغه ذکر کړی دي ان اول بیت بشکا اولنای کور وضع چی خود له شول للناس د خلقو د پاره للذي خامخه کور دی ببکتا چې په مکه کې دی مبارکن برکت والا دی وهدن او د هدایت والا دی للعالمین د عالمینو د پاره فيه پدې بیت الله شریف کې آیات بینات نخ کی ذکارا مقام ابراهیم یوتنا مقام ابراهیم دی ومن دخله کان امنا او هغه څوک چې داخل شي بیت الله شریف ته کان امنا دی به امن کی وی ولله خاص الله تعالی د پاره علی الناس په خلق باندې حج البیت حج د بیت الله شریف دی من استطاع هغه څوک چې طاقت لري الیه بیت الله شریف ته سبیلا د لاري ومن کفر هغه څوک چې انکار وکي او کفر وکي فین الله بس بشک الله تعالی غنیون بے پروا دی عن العالمین د عالمیننا مقام ابراهیم د بیت الله شریف بیت الله شریف په تعمیر باندې به ان شاء الله مخ کی سورته حج کې خبر را روان دي ال تبم بیا پیګنی ګو خودل تدمر خبره چې بیت الله شریف دا زمکه منځ دی ښا بیت الله شریف دا کمره د زمکه منځ زمکه چې جوړی دا افتتاح د ځای نشوي الله تبارک وتعالى زګرا جمع کړو د پاسه او داګه نه زمکه جوړ کړه او لګه خریدا ها د زمکه جوړه شو او په همدغه ځای باندې مطلب کعبه جوړه شو نو دا بیت الله شریف کعبه معنا هغه سیټ چې راوتلې او دام په دې غونډه زمکه کې پاغه ټیپ کې راوتلې داسې وا چې نور هیڅ قسم آبادیم نه و ځکه دغه گیټو تم کعبین ولشي چې دا گیټې په خو کې راوتلې کعبین تسنیه شو واحد کعبه تي قول ورته فرمای نبی صلی الله علیه وسلم تاسو چې ابراهیم علیه السلام متابعداریو خان ابراهیم علیه السلام خو بیت الله شریف جوړ کړی منظور تکو کنه تاسو خو یې لیکو یا اهل الكتاب اهل الكتاب لما تکفرون ویل تاسو کفر کو به آیات الله پایاتون الله تعالی باندې ولو شهید علی ما تعملون الله تعالی گواه دی پاغه چې تاسو کوي قول ورته فرمای نبی صلی الله علیه وسلم یا اهل الكتاب اهل الكتاب لما تصدون عن سبیل الله ول تاسو خلق منی کو دلال د الله تعالی نه ماغه څوک امن چې ایمان وروړي تبغونا تاسو لټوي په دلال د الله تعالی کې وجه کوګواله وانتم او هدا چې تاسو شهدا گواهانیو وملو نه الله تعالی بغافل نه خبر عامه داغه ته تعملون چې تاسو یې کوو یا ایها الذين امنوا مدینه منوره کې یو دوا قبیله اوسېدي قبیله خو ډېری خو یو دوی اوس او خزرج څه شي دا مکی مشرکان خو یې تدلی بیا وروسته مسلمانان شول نبی رسول الله چې هجرت وکړو دا سره شول چې ګوړه او شکره ته جوړه شو ډېر سره نږدې شول حالانکه سوله کاله سره جنگ روان دا څوک نو چې دوی په منځ کې صلح کړي وای نبی رسول الله صلح وکړه مسلمانان شول انصار ته جوړ شول دا اوس او خزرج یو يهودي وو بوډا يهودي وو شاس ابن قیس نامه و شاس ابن قیس راغی هغه خبره اوس او خزرج والا خو مسلمان شوی انصار ته جوړ دي په من کې سره مینه محبت خبرې کیو دای په دې منځ کې کېناستو او هغه په خواني شیرونه ویل چې کوم کې دوی جنگ سره تیر شوی هغه په خوانه خبرې ورته بیا راته ځکاله وزال په مړوس کارو باندې ویلې پټرا ولا چې دغه زوړ يهودي چې دا کار شروع کړو نو اوس او خزرج ورته بیا بابر شول پورته شول او سره الله سي واچلو دا جنگ ولا کېل ګرم چې خو هغه خبره سره زخمیان شول سره ویول داغه نه بعد نبی اسلام سره د یو څو مهاجرین ویراغی ورته چې نو ګوره تاسو مسلمان شوی نه هنو چې تاسو اوسم سره جګړې کو څه تاسو ما خبره نه مانو او د موږ نه یو پوه شي خو هغه ظالم دا کار وکړو نو دا آیاتونه به من سره راغله
یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان ان تطیعوا کجتا تاسو خبر او منی فریقا دی ویډلی من الذین دغه کسان نه اوتل کتاب چور کړی شوی دی کتاب يردوکم واپس بکی دوی تاسو بعد ایمانکم رستو د ایمانونو تاسو نه کافرین کافرانو وکيف تکفرون او څنګه تاسو کفر کوئ وانتم او حال دې چې پتا سو باندې توتلا تلاوت کیږي علیکم پتا سو باندې آیات الله آیاتنا د الله تعالی وفیکم پتا سو کې رسوله رسول الله تعالی ومن يعتصم او هغه څوک چې منګولي خخي کې بالله په الله تعالی په دین باندې فقد هدي پته کې سره الله او خدای شو الی صراط مستقیم نه غلارا یا ایها الذین آمنوا اذ ایمان خوندانو اتقوا الله ويرګي د الله تعالی نه حق تقاتی لګ څنګه حق یې دل د الله تعالی دی الله تعالی چې څنګه حق دی دنه د یری هغه سی وړا شو نو هغه سی ته کوم نشي یری دی ځکه چې الله لګ څنګه حق دی چې خلق ته ویریږي په کار دی چې ما او تیری شو دا آیات منسوخ دی ناسخ کوم یو دی واتقوا الله ما استطعتم دا الله نه وډار شو چې څومره طاقت وي دته چې دا الله نه وډار شو لکه څنګه دا الله حق دی نو الله حق ډیر غلط دی الله چې څنګه حق دی هغه سي نه عبادت کوي شو نه هغه سي دا الله نه یریدای شو ځکه چې دا الله يرخو دا الله نه يرخو ډیر زیاته پکار دا آیات منسوخ دی ښا ولا تموتن او تاسو مکیګو الا وانتم مسلمون مگر حال دی چې تاسو مسلمانان یو واتسمو او منګول خخ کو بحبل الله پر سید الله تعالی باندې جميعا ټول ولا تفرقوا او تاسو پر کې ما کېګو نبی علیہ السلام فرمایي يهوديانو کې 71 پر کې جوړي وي عیسایان کې 72 او زما په امت کې 73 پر کې جوړيږي ایوا به جنت لسی 72 به دوزخ لسی هغه دوزخ لچ 72 کومي لاړ شي کله کومي پر کې پکې عقیده کو پر تر رسیدلې و هغه به ټول عمر د په دوزخ کې وي او کنا عقیده کو پر تنو رسیدلې او لګ داسي ګډوډ شوی نو بیا هم اخرم جنت لسی حدیث شریف ته د ترمذی شریف واذکروا او یاد کئ تاسو نعمت الله نعمتنا د الله تعالی علیکم چې پتا سو باندې اس پاغه ټیم کې کوم چې وای تاسو ادا ان دښمنانو فالف بس محبت وا چولو الله تعالی بین قلوبکم د تاسو په جوړو کې فاس بهتم نو تاسو وګرځیدای به نعمت په نعمت الله تعالی سره اخوان رونه اې د اوس او د خزرج ولا وکنتم او تاسو علی شفا فکند باندې پاغه غاړه حفرتن د کند باندې علی شفا حفرتن پاغه غاړه د کند باندې من النار دورنا فانقذکم نو بچ ک الله تعالی تاسو منها د دغه کندنا کذالک دارنګ یبین الله بین الله تعالی لكم تاسو آیات خپل احکامات خپل لعلکم د دې لپاره چې تاسو تهتدون هدایت به موزي ولتکم او ودی منکم د تاسو نه امت یو ډله يدعون چراغوړ خلق ال الخير خيتا ويأمرون بالمعروف او حکم کوي په نیکو سره وينهون عن المنکر او خلق منی کوي د شریعت د خلاف کارونه او اولئک هم المفلحون او کسان کامیاب دي شاه احمد رضا خان بریلوی رحمت الله علیه نه پښتنه وشو الملفوظات جلد نمبر 1 صفحه نمبر 8 چې چا علم نه کړی آیا دا واز او نصیحت کړی شي کنه شي کړی جواب چې عالم نه نو واعظ او نصیحت کول داغه لپاره حرام دي دا دوی دي دا څوک دی دا هغه څوک دی چې په بری صغیر د نډېره فتوی چانه دی ور کړی په غونډ بری صغیر کې ښا په غونډ بری صغیر کې د شاه احمد رضا خان سره نه ډېره فتوی بل چانه دی ور کړی دا چې څومره عمر دی او کوم کتابونه دي 1000 پوری کتابونه دي د عمر نه لیکي زیاته عمر نه لیکي زیاته بیا علما فرمایي دا څنګه چې دغه دواړو لاسو باندې لیکل کړل دمره لوی شخصیت څوک د پښتنه کې چایا عرض واعظ کا عالم ہونا ضروری ہے واعظ بخامخ عالمی جواب غیر عالم کا واعظ کرنا حرام ہے سوال عالم کی کیا تعریف ہے عالم چاہتے ہیں جواب جو عقائد سے پوری طور پر خبردار ہو اور مستقل ہو اور اپنی ضروریات کو کتاب سے نکال سکے بغیر کسی کے مدد کے بغیر د مدد نه چدای کتاب نه مطلب چې مسائل راوخ کوي او مستقل وي او پارت باندې پويږي دا چې سړی واعظ او نصیحت کړی شي او چې دا ني دا چې سړی د واعظ او نصیحت حرام دی یامرون بالمعروف حکم کوي پنه کو سره وینهون عن المنکر امن